د ټماټرو فصل چې دی هغه د روزمره په ژوند کې د هغه څیز کردار ادا کوي که تاسو غوښه پخوئ یا نور څه د پخلي کار یې نو ټماټرو نه بغیر نه کېږي. دا وختي د زمیندارو بد حال دی په ضلع سوات کې د ټماټرو فصل که یو طرف ته اجارې نه دي پوره کړي نو بل طرف ته د هغې کاټنې پیټۍ او کم مټیریل چې لګي هغه هم دا زمیندار په قرضو اخلي او ټماټر منډاهو ته رسوي. د ټماټرو د فصل دا بد حالات د څه د وجې نه شروع شوي دي دا اوس تاسو زموږ په سکرین ګورئ. د ټماټرو دا فصل چې دی دا بالکل تیار دی د منډهو دپاره او دلته زموږ سره یو ملګری موجود دی خو بخروان ته هم چې لږ نږدې راشي بیا اواز پته نه لګي. دا راته ووایي چې ټماټرو نه تاسو څه کال ولې مایوسه وئ د ټماټرو دا فصل چې دی پیدا ولې ونه کړئ؟ د پر ټول نه اولنۍ خبره دا ده د بدقسمتۍ نه زموږ سره خپل تخمونه نشته. صحیح. حکومت دعوې کوي چې ما ایټم بم جوړ کړو ما میزایل جوړ کړو خو د ټماټر یا د بینډۍ یا د یوې سبزۍ تخم دوی نشي تیارولی. د ټول نه غټه ناکامي زموږ دغه ده. صحیح. مونږ ټول تخمونه د انډیا نه راغواړو او سږ کال خو هغو مونږ لا مکمل طور ناقصه تخمونه راکړي دي. صحیح. چې هغې فصل بار ونه کړو د بار اخرنۍ مرحلو کې موږ ته بار هغې وکړو او د هغې سره سره موږ ته ټول مارکیټونه لکه افغانستان ته به زموږ مال تلو هلته کې مال نه ځي په ملک کې د هر طرف نه مال سیوا دی او د وتو څه د دې لاره نشته دی. ټیک نه ستاسو خو امیدونه دا ول چې یاره تېر کال د ټماټرو په پیداوار کې ډېره اضافه هم شوي وو او ډېر بزنس یې کړی و. بالکل. خلکو ورته سیکیورټي هم ودرولي وه ټماټر دونه ګران اوس چې دی دا زوین هم تاسو ډېر بې ځایه غورځولي دي او دونه خیال یې نه ساتئ نو دا تاوان به د کم ځای نه پوره کېږي تاسو د دې ذمهوار څوک ګڼئ؟ د دې ذمهوار حکومت د دې ذمهوار دی چې په کار د هر یو شي سیلمین شته دی د هر شي مارکیټینګ شته دی خو زموږ سره د دې د زراعتو یو مارکیټ نشته دی. زموږ مال یو طرف ته هم نه دي. نن سبا تا به اورېدلی چې په روس کې زموږ د ډاکټر عارف صاحب هغه خبره کوله چې زما هلته کې رشته دار دي او هغو ټماټر اخیسته نو په 2200 روپۍ یو کیلو ټماټر هغو اخیستي دي. صحیح. او مونږ چې سهار گاډی لوډ کړو نو سبا سهار له دی وروسته رسېدی شي دی د هغو سره ولې کاروبار نه کوي. یا په ترکي کې پیاز نشته زموږ سره پیاز نن تقریبا په 50 روپۍ دړی پیاز خرڅېږي او هلته کې پیاز 60 دی د هلته کې ولې خپل کاروبار نه کوي. په دوبۍ کې ټماټر نشته دی پیاز هلته کې د هغو سره ولې نه کوي. نو د ټول جنګ چې دی په کرسۍ باندې دی یو وایي زوی لاړلی کرسۍ لا بل وایي زوی کرسۍ له لاړلی یو سیاسي لګي بل جیل ته غورځوي دغه سیاست دغه کوي خو لکه کاروبار نه کوي. چې دا موجوده حکومت چې و نو ده خو ډېر زیاتې دعوې کړې وي او دا کم چې اوس د عمران خان حکومت دی. بالکل. نو تاسو دې نه څونه مطمئن یې؟ نو موږ خو مطمئن ځکه نه مطمئن خو اول کې موږ دا و چې دا ډېر ښکلي ښکلي باغونه موږ ته وښول چې یاره پلانی چل بی ډینګی چل بی موږ په ایماندارۍ سره دله ووټ ورکړی دی هر سړي ورکړی دی. داسې نه چې یو سړی وایي که هغه پغلا دی او که په ښکاره دی خو ده دا ووټ غورځولی دی او حال دا دی چې اوس هغو په خپلو کې په هغې باندې متفق نه دي نو موږ به څه چل کوو چا له به ووټ ورکوی. دا اوس چې کوم تاوان وشو دا په تاسو کرایسز راغلو نو تاسو څونه قرضداري شوئ د پټي مالک ته؟ د پټي د مالک سره خو زما نیمه ده. نیمه د هغه ده نیمه زما ده. 3.5 لکه روپۍ ما تشه په دې باندې خرچه کړې ده او هغې لا د سري او د سپري پیسې موږ له نه دي کړي. کله چې موږ مارکیټ ته دا مال ویسو نو چې 2000 روپۍ په موږ باندې د ورځې خرچه راشي د مزدور او لکه د کاټن وغیره خرچه راشي او هلته په مارکیټ کې هغه 2000 کوي 4000 5000 روپۍ موږ په هره ورځ موږ د جبه ورکوو. اوس موږ دا وایو چې دا مال په څه طریقه باندې د پټونه وځي پټي موږ ته خالي شي د راتلونکي فصل لپاره او حالات دا توی نه ګیر چاپېره موږ غورځو. اوس یو بای راغی ما ته وایي چې دا کاټن په 100 دی نو ما په 150 روپۍ به یې درکړو په 100 نه کېږي نو ما 40 روپۍ خو د کاټن خپله خرچه ده. دا کاټن په 150 نه داسې وخت و چې دا به په 2000 خرڅېدو په 1000 به خرڅېدو. زه د خپل زموږ چې کوم ویورز دي دا کتونکي دي دا کاټن په 2200 روپۍ به خرڅېدو. اوس د دې کاټن د ګتې قیمت چې دی 40 روپۍ دی او په 100 روپۍ د ده نه غواړي. دا تاسو ګورئ په دې به د مزدور کاسټ څومره راځي په دې باندې دا پاس دا پلاستیک چې کم چړاویږي یا د ده سره کم لیبر لګیا دي یا د دې د سوزکي د ترانسپورټ یا د پټي نه شو کول دلته راوړل دا ډېرې مرحلې دي. نو زه به اوس د خپلو ګرانو قدرمن کتونکو ته دا په سکرین ښیم دا ټماټر چې دي او بخروان ته هم چې لږ نږدې راشي چې د اواز زما واوري دا ټماټر چې دي دا منډای دپاره تیار دي. د دې پیټۍ قیمت چې دی 100 روپۍ دی او 40 روپۍ د دې ګتې قیمت دی او د ټماټرو سره دا په 100-150 روپۍ خرڅېږي. په دې باندې د لیبر کاسټ د ځمکې د اوبخور د سري د سپریګانو چې کوم لاګت راغلی دی هغه هم دا نه پوره کوي.
دا بدحال چا جوړ کړی موجوده حکومت چې دی هغه فوکس صرف په دې دی چې زه خپل مخالفین جیل ته ولېږم. دلته د کم مقامي زمیندار چې دی هغه وایي چې دا حکومت یې دغې خبرو نه قلار شي او زمیندارو ته دې فوکس کړي او څنګه چې دې ملګري ووایي چې مختلف ملکونه د یاد کړل چې په هغې کې دوبۍ، روس او په خوا او شا کې نور ملکونو کې د ټماټرو دا وخت ډېر غټ بحران دی. نو دا ټماټر بهر دنیا ته ډېر په اسانۍ تلی شي، خو د دې لپاره انتظامات به څوک کوي؟ حکومت په د دې غریبو خلکو په سر لاس کلک دی او دا غریب دومره قرضداري شول، په کرایسس کې شول. نن هم د بریکوټ بازار چې دی په هغې کې سټرایک دی د ټیکسونو خلاف. د بریکوټ بازار په مکمله توګه بند دی، زمیندار پریشانه دي، عام ولس پریشانه دي او دلته چې کم دکانداران دي، بزنسمینان دي، هغه هم پریشانه دي. نو دا هر وګړی په دې کرایسس کې چا واچو؟ د دې موجوده حکومت نه ولې یو دوه خطا دي؟ دا یو ډېر لوی سوالیه نشان دی. د کیمرامین عزت حسین سره سهیل باچا، بریکوټ.